السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما د سایډ له تاسو له دا ویډیو ښکاري دی ویډیو کې یو غر تاسو له زخم دا هغه غر دی په کم غر باندې چې الله پاک صرف خپل نور موسی علیه السلام له خور او دا ټول غر وسوځېدو. مکمل واقعه را سره شریکوم. ویډیو د ثواب په نیت باندې ټوله وګورئ او مخکې ملګرو سره د ثواب په نیت باندې شریک کوي. کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله زیات ولیکئ. راځئ د ویډیو مین ټاپک طرف ته راځو. تاسو له پته موسی علیه السلام د الله پاک یو ډېر لاډله یو ډېر نیازبین نبی تیر شوی دی. موسی علیه السلام ډېر زیات ضد کولو الله پاک سره چې الله مال خپل دیدار وکړه، مال خپل ځان وښیه، زه تا لیدل غواړم. الله پاک ولله وایي داسې کیدی نشي. په دنیا باندې چې څومره خلک ژوند کوي دا خلک ما نشي کتی. کم زنده چې ما وویني هغه مړ کېږي، کم شین شی چې ما وویني، شین بوټی ما وویني هغه وچ کېږي، کم وچ شی چې ما وویني هغه ریزه ریزه شي. خو موسی علیه السلام تاسو له پته ده د الله پاک ډېر لاډله نبي و. هغه ضد شروع کړو چې نه الله پاک خیر دی، ما له لږ غونټې خپل ځان وښیه. الله پاک ولوي زه ځان درله نه ښیم او زه خپل لږ نور په دې غر باندې ورپرېږدم، دا کوم غر چې تاسو له دې ویډیو کې ښکاري. او موسی علیه السلام ته وګوره چې په دې غر باندې زما د نور زما د تجلی څه اثر کېږي. موسی علیه السلام سایډ له ولاړو، الله پاک صرف او صرف خپل نور لږ غونټې نور په دا غر باندې ورپرېږو، خپله تجلی په دې غر باندې ورپرېښه. دا غر ټول وسوځېدو، ریزه ریزه شو. که چېرې الله پاک تاسو دغه ځي بوتلی نو دا غر د ټولو غرونو نه مطلب ډفرنټ دی، مختلف دی. دغلته که تاسو غرونه وګورئ او دا غر وګورئ دا سوځېدلی دی او دا ریزه ریزه شوی دی. په دې چې څومره هم شین بوټي و هغه ټول وسوځېده. کله الله پاک خپله تجلی په دې غر باندې ورپرېښه نو موسی علیه السلام بېهوشه شو. چې کله هوش کې راغو الله پاک نه معافي وغوښته چې الله دا بالکل صحیح خبره ده چې په دې دنیا باندې د ستاسو دیدار څوک نشي کولی. جنت کې به هر مؤمن هر مسلمان چې کوم جنت له تللی وي هغه به د الله پاک دیدار کوي. په دې دنیا باندې زموږ د سترګو کې الله پاک دومره پاور نه دی خلی چې مونږ د الله پاک هغه نور مونږ د الله پاک هغه تجلی ووینو. چې بل د موسی علیه السلام قوم چې کوم هغه ډېر سرکشه قوم و. هغه ډېر زیات موسی علیه السلام ول خپل ډېرې داسې واقعې د الله پاک او د موسی علیه السلام ترمنځ چې کومې واقعې شوې ډېرې خپل قوم له خولې وي، خو یې په یقین نه کولو په موسی علیه السلام باندې. هغه ته دا ډیمانډ وکړو چې موسی علیه السلام چې کله ته الله پاک سره ملاقات کوې نو مونږ هم تا سره تل غواړو، مونږ هم ګورو چې الله پاک څنګه دی، د الله پاک او ستا د ملاقات مونږ ګورو. موسی علیه السلام ولوي داسې نشي کېدی، خو بیا هم هغه داسې چل وکړو موسی علیه السلام چې د خپل قوم نه او یا کسان چې کم مشران و هغې را یو ځای کړه ځان سره او بوتله دغه پهاړ له کم پهاړ چې تاسو له ما په ویډیو کې وښولو. نو الله پاک له چې پته ولګېده چې د موسی علیه السلام قوم چې کوم دی ما لیدل غواړي، الله پاک له پې غوسه ورغه او الله پاک صرف لږه غونټه تجلي وښوله او دغه او یا کسان چې کوم دی مړه شو. نو موسی علیه السلام الله پاک له وایي چې الله پاکه دا خو هغه کسانو چې د ګواهۍ دپاره ما سره راغلي وو، زما قوم چې کوم دی خو ډېر سرکشه قوم دی، ای خو هماغه ما نه ثبوتونه غواړي، موږ نه ما نه مختلف قسم ثبوتونه غواړي زما او د ستا د ملاقات حوالې سره. نو زه به اوس خپل قوم له څنګه ګوایان ښیم؟ دا او یا کسان خو ما ګواهي له راوستي او دا هم مړه شو. نو هلته خپل قوم له به ګواهي به څوک کوي؟ نو الله پاک واغه او یا کسان چې کوم دی په خپل فضل او کرم سره ای دوباره را ژوندي کړه د موسی علیه السلام د ګواهۍ دپاره. خو د موسی علیه السلام هغه ټایم کې چې موسی علیه السلام د او یا کسان ځان سره راوسته ګواهۍ دپاره چې دی وګوري چې الله پاک ما له تورات کتاب راکوي یا د الله پاک زما ترمنځ چې کومې خبرې کېږي چې دی وګوري دی ګواهیان شي. نو خو چې ای دلته راټول راغه نو هلته د هغه چې کوم قوم ای د بچړه عبادت شروع کړه او توبه خدای توبه. نو موسی علیه السلام حوالې سره دا شاړ غونټې ویډیو به تاسو سره مې شریکه کړه چې د موسی علیه السلام کم غر باندې الله پاک سره ملاقات کېدو. نو د ویډیو کتلو ډېره زیاته مهرباني، امید لرم ویډیو به تاسو د ثواب په نیت باندې مخکې ملګرو سره شریکه کوئ. کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله ضرور لیکئ. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.